ستا آرمی چیف، ستا ډي جي آی ایس آی، ستا کور کمانډر پیښور باقاعده کولاو په ارته غړی د طالبانو سہولتکاری کوي. دا آن ریکارډ دی او کو نه دی. ستا د باجوړ طالب د افغانستان په جیل کې چې وو او په کوم ورځ د افغانستان رژیم چینج کېده، دلته نعره تکبیر او الله اکبر او د غلامۍ زنځیرونه موږ ورته هغه وخت چې ووایه چې پې بشئ. خو چې هغه وخت کې دا کم دا نمونه یې زه نه علم، خو دا د جیلونو نه رها شو او نن دلته لګیا دي او نن تا بیا روستي دي او تا کېنولي دي او نن ته پې بیا اپریشن کوي او خلک به کډوال کېږي او خلک به تباه کېږي. نو دا څه دي؟ ما اشارتن اولم ووی پاکستان موږ ته مشرانو دا ښولي دي چې دا د ایوب خان د دور د معیشت دا جنگي معیشت دی. اوس هم دا د تېر د 100 میاشتو نه ستا په څه بلې ده؟ په جنګ که د 3 ورځو جنګ و، څه جهازونه هلته نه راغلي او بس دا د دې جنګ و. هغه په هغه جنګ دی بیا داسې بله ده چې لکه سړی په جامو کې نه راځېږي. افټر افیکټس ته وګوره، سړی څه لکه نن ستا په دنیا کې کومې کیسې روانې پس سعودي عرب سره پس په دغه 3 ورځو جنګ باندې